بونیر دوستانو یو خبره کوم چې زمونږ په دارالعلوم کې زمونږ خپله مدرسه نشته، زه خو پکې درس کوم، خو زمونږ دارالعلوم نعمانیوت منځو کې تر ننه پورې دا زه چیلنج ورکوم، د بونیر د یو طالب نه دومره شکایت نه دی راغلی. دا د ریکارډ خبرې. د بونیر خلک ډېر دینداره خلک، ډېر صالحین خلک، په ما ډېر ګران خلک دي د بونیر خلک. موږ سره په دارالعلوم نعمانیوت منځو کې د هر وطن او د هر ځای طالبان وي. پرون زمونږ هم جلسه وه، د دوره حدیث صرف 1135 طالبان فارغ شو. په دې کې د بونیر لوی تعداد، دلته د بونیر لوی تعداد، په دارالعلوم حقانیه کې د بونیر لوی تعداد، دارنګې په نورو مختلفو مدرسو کې غټ تعداد دی د بونیر. او زه تاسو ته د بونیر دوستانو یو خبره کوم چې زمونږ په دارالعلوم کې زمونږ خپله مدرسه نشته، زه خو پکې درس کوم، خو زمونږ دارالعلوم نعمانیوت منځو کې تر ننه پورې دا زه چیلنج ورکوم، د بونیر د یو طالب نه دومره شکایت نه دی راغلی. دا د ریکارډ خبرې. دومره شکایت نه دی راغلی یا ډوډۍ سړه ده یا ډوډۍ کمزورې ده یا دا چل دی یا دا یو بشته یا نشته. څه عجیبه اخلاق دی د دې خلکو، څه عجیبه خویونه د دې خلکو. او د دوی خویونه به ولې نه ښه، دا به ولې د ښو اخلاقو خاوندان نه. د دوی په سرونو چې کومه چترۍ پرته ده، هغه د یو ډېرې لوی عظیمې هستۍ استاد العلماء استاد المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالودود صاحب دامت برکاتهم چترۍ ده. د دومره اکابرو د سوري لاندې تاسو ژوند تېروئ. او دومره لوی لوی یاد دي محترم حضرت مولانا فضل ودود صاحب رحمت الله علیه، چا چې د ادارې بنیاد ایښودی، د دومره لوی اکابرو د چترۍ لاندې تاسو ژوند تېروئ. او چې دوی خوله ړقوي تاسو ته دعاګانې کوي، نو په تاسو به د خدای رحمت دی. انشاءالله امید لرم چې ستاسو په هر کور کې به خدای عالم پیدا کړي انشاءالله. دا نن ګڼ شمېر حافظانو دستربندي شوه، ستاسو هر کور به خدای د حافظانو نه او د عالمانو نه ډکوي که خیرې انشاءالله العظیم. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د سعادت خبره ستاسو د بونیر دپاره. او دا د بونیر نه مایې د دې وطن په مدرسو کې عظیمه مدرسه ده او د اخلاص مدرسه ده. محترم رور جناب سابق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب حفظه الله، او دارنګې زما ډېر ګران رور چې حقیقت دا دی زه ورته ډېر ګران او په ما هم ډېر ګران دی شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل غفور صاحب زید مجدهم. الحمدلله دا مفتی صاحب څونه په اخلاص خدمت کوي، یوازې د مدرسې نه نور بله امور ور په غاړه دي او د هغې خدمت کوي. نو زما د طرف نه تاسو ټولو د بونیر اهلیانو ته، خصوصا د دې علاقې خلکو ته په دې دومره ډېرو فضلاو په فاضل کېدلو باندې مبارکباد دی. زه یو څو خبرې د فضلاو ته کوم، خو دا به داسې خبرې چې فایده به تاسو ته مې که خیر انشاءالله. مونږ ورته فضلا وایو، مونږ وایو دا فاضل شو او فارغ التحصیل ورته وایو. فاضل ښکلی لفظ دی، خدای والا یو فضیلت ورکړه، یو بهتري خدای ورکړه او د احادیثو نه فارغ شو. د دې جهت ورته مونږ فضلا وایو فاضل. لیکن فارغ التحصیل چې ورته مونږ وایو دا فارغ شو، داسې زموږ عرفي اصطلاح ده. په حقیقت کې د دین نه فارغېدل نشته. یو انسان چې مدرسه کې قدم کېښود او یو انسان طالب العلم شو او نحو میر او میزان الصرف لاس کې واغی، بس د ده فراغت نشته. دی به تر مرګه پورې لګیای او دی به علم حاصلی. مونږ ورته فارغ التحصیل ته دا به ووایو چې د علم د حصول نه دی فارغ شو. دا لفظ د تحصیل ورسره دی فایدې نه فراغت نشته. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه
زما استاد و په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې. نو ما به د هغه خدمت کوم. ما د خپلو استادانو ډېر خدمت کړی. ما چې د کوم استاد د نحو امیر هم ویلی دی، په خدای قسم مې خدمت کړی او دا د هغه استادانو دعاګانو برکت دی، ما کیسې نشته. نو مولانا عبدالحق صاحب له به ما چاپي کوله، په دې خپو به مې وله زور کو په لاسونو، ښه به ستړی شم، مازدیګر به بیا وله لاړم، ورسره به ناست وو. نو ما سره یې څنګه موږ د باباجي سره مینه او مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه یو ښه تعلق و. نو چېرته به پروګرام لته نو زه به یې ځان سره بوتلم. یوه خبره به د هغه وکړم، یو ځل ته هغه کاکا صاحب طرف ته پروګرام ما ته یې بچې مازدیګر به ما سره ځې په چکر میخه صاحب. نو چې زه لاړمه نو ګاډی انوارالحق مولوي صاحب چلا، دا مې بل ورځ همغه ته وویل. مولانا صاحب چې د کوره نه ووت، زه ورته دروازه کې ولاړم، نو ما له کتاب راکړې، بچې دا کتاب ونیسه. میخه ما د مټه ونیو چې ګاډي ته وختم او کېناست، وي زما کتاب را. نو کتاب یې مطالعه شروع. هغې ځای ته چې ورسېدو، کوم ځای چې پروګرام و، په ټوله لارې کتاب کته. نو چې کوزېده وي بچې دا کتاب ونیسه، نو ما ونیوه. نو هلته لاړ، نو بیان یې وکړ او څه تواضع مې وکړه. نو د هغې نه پس چې بیا موټر ته راوخت، وي زما کتاب را. نو کتاب مې ورکړ، حالانکې نظر یې کمزوری، داسې نږدې یې ځان ته نیولی، تر کوړي د کوره پورې بیا کتاب کته. نو چې کوزېده وي بچې دا کتاب ونیسه، نو ما ونیولو. چې کور ته درنه کېده، وي زما کتاب را. کتاب څه شی و؟ د حدیثو د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه د بخاري حاشیه وه، فیض الباري. په ټوله لارې کتاب وکړه. موږ څه کوو؟ موږ په ټوله لار فیسبوک او نیټ ګورو، په تلو کې به په راتلو کې. دا یوه. دویمه واورئ، علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د وفات نه 3 ورځې مخکې، یا 3 یا 4 داسې وه، ډاکټرانو پې کلکه پابندي لګولې د ملاقات. مولانا عبدالکریم صاحب د کولاچۍ د ملاقات ته راغلي وو، دواړه وروڼه مولانا عبداللطیف صاحب او مولانا عبدالکریم صاحب، دا ډېر لوی عالمان وو. هغې یې ملاقات ته راغلي او هغه یې ډېر خوښ و، ډېر تعلق یې خو اجازت ورته میلاو نه شو. ما ته زما باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ما ته وی د افغاني صاحب ملاقات ته ځو، ته عیادت به وکړو، بیمار پورسي. مې صاحب په هغه خو ملاقات بند دی، موږ خو هر سهار ورځو او مازدیګر خو روزي نه او مېلمانه هم بند. یاره وایي موږ به ثواب وګټو، ورته شو که مې ښه. چې ورغلو نو هغه هغه ډېر خوښ و. نو بچو ته وله وایي چې بس افغاني صاحب د تکلیف نه ورکوو، خو چې کله یې طبیعت ښي نو ورته به ووایه ما به یاد کړې چا راغلی. هغې کور ته ننوتل، وی بابا وایي چې را دننه یې کړې. نو موږ ورغلو، دا د وفات نه 3 ورځې مخکې چې ور دننه شو. ګوره ډاکټر پوره ملاقات بند کړی دی، خبرې بند کړي، 3 ورځې پس وفات کېږي. او متکې ته یې ډڼه والې وه او ګته او کاغذ ورسره و. ما وشمېرل 12 کتابونه ورته خواره پراته وو، هغې نه لګیا و لیکل کول او په قلم لګیا دی. فراغت کم دی. 3 هم واورئ، زما باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه راته وی یو کتاب مې یو ځای کې ولید او ډېر مې خوښ شو. کتاب د مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه اوس ډېر زیات شایع شوی دی، نفع المفتي والسائل، ځان له پیدا کې ډېر ښکلی کتاب اوس چاپ شوی دی، کتابخانو کې شته. وایي ما ته چا وایي چې بونیر کې یو مولوي صاحب دی او دا کتاب هغه سره دی، بل چا سره نشته. د 400 تورنګزو نه پیاده بونیر ته راغلم، ځان سره مې کاغذونه م راواخیستل او مشواڼۍ قلم، پخوا به د سی قلمانو، دا مې م واخیسته. مې زه به بونیر ته ځم، دغه مولوي صاحب ته به وایم چې دا کتاب راکړه، زه به ترې نقل وکړم، 2 ورځې تېرېږي، 5 تېرېږي، 6 تېرېږي، هر څه تاله به خپل کتاب درکړم، زه به درنه واپس شم. مولوي صاحب نوم هغه ما ته اخیستی و، خو د ما نه هېر دی. وی بونیر ته په غر د پاسه لاړو، پیاده بله ورځې کې ورسېدم. مولوي صاحب کور ته چې لاړم، هغه جومات ته داسې ټیم ورسېدم چې ماښام و، د ماسخوتن لمانځه. ما ورسره په خیرالي ستړي مشر مېلمه د کوم ځای نه راغلی،
مې زه خو د 400 تورنګزو نه راغلی او بس هلته څه کتابونه ښیم فارغ شوم مولا وم او درس مې کوم خیر زه یې نه پېژندم وی ما ته یې ویل چې مېلمه کښېنه روټۍ به وخورې او شپه به مو وکړي مې دغسې تا سره یو کتاب دی او زه راغلی ابه ماله راکړې زه به ترې نقل وکړم هر څو ورځې چې وي ستا کتاب به محفوظ وي بیا به درکړم زه به ځم ما ځان سره کاغذونه هر سره وړي وی مېلمه کښېنه ډوډۍ به خورو سهار به خبرې کوو وی د کور نه یې څه تیار شو کړک مو کړک راوړه اما وخوړه شپه مې جومات کې وکړه سهار مانځله چې هغه راووته کتاب ورسره راویې ویسته وی ما ته وی مېلمه دا کتاب واله زما په بچو کې څوک عالم نشته بس دا ستا شو ځان سره یې واله وی ډېر زیات خوشحاله شو یقین کوه باباجي زموږ خبره کوله وی د بونیر نه چې زه 400 تورنګزو ته رسېدم بیا پیاده روان وم وی په لاره مې کتاب ختم کړی بیا مې کتلې په لاره به مې کتل دا زموږ د علماو د دین سره مینه او محبت و بچې مطالعه به کوئ کتاب به ګورئ تکرار به کوئ او کتاب ولې چې دا کم تاسو به نه وایئ چې موږ فارغ شو یو ډمې چې بچي ته چل ښو د ډمتوب نو هغه زوی یې چل نه زده کو نو ډمه ورته وایي په داسې غم به دې واړم چې تر مرګه پورې به دې خلاصېږي نو چا ورته وی دا څه غم دی وی مدرسې ته یې لېږم تعلیب کوم نو هلته چې طالب وي نو استاد به یې شرموي چې کتاب ولې نه ګورې او چې فارغ شي نو طالب به دې تپوسونه کوي خامخا به کتاب ګورې مرګه پورې به اوزګار نه شي نو مهرباني وکړئ خپله مطالعه به کوئ او خپل کتاب به ګورئ دا فیسبوکونه او دا موبایل یې دې له په 3 طلاقو مغلظ طلاق ورکړئ او کتاب ته متوجه شئ